پیغمبر علیہ السلام ډیر تنگ شو د مکې د خلکو نه. زورور او بدمعشان خلکو پیغمبر علیہ السلام یې تنگ کړ. ابو جهل په خپل ځای باندې به زور زیاتې کو. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ دیم زورورو. یو ورځ پیغمبر علیہ السلام دعا وکړه، وی یا الله عمر ابن خطاب او عمر ابن هشام دې دوو کې را یو مسلمان کا او دا دین په مضبوط کا. عمر ابن هشام ابو جهل لی وی یا الله ابو جهل مسلمان کا دین اسلام پہ مضبوط کا، یا عمر ابن خطاب مسلمان کا او دین پہ مضبوط کا. دے دوو کې را یو مسلمان کا. لږ وخت تیر شو، د وحی په ذریعہ باندې وته کشف وشو چې ابو جهل نه مسلمانېږي. وی بیا دعا وکړه چې یا الله عمر ابن خطاب خاص در نه غواړم چې دې راله مسلمان کا، خاص داغه نوم یې واخ دا یو راله مسلمان، او په د باندې دین اسلام لا تایید او قوت ورکا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ په خپل باندې فرمایي، وی ابو جهل یوزل اعلان وکړ کچا محمد صلی الله علیه وسلم شهید کو سره روړو زبسل او خان ولا ورکم. وی دا خبره چې ما ته راورسېږي زور پسې ورلم. ابو جهل تموي چې تا اعلان کړی دی؟ وی او ما دغه اعلان کړی. وی ما وته چې تب ذمہوار خامخابت تور کې سلو خان. وی او ما وته چې دا د زو پس لاړم زبې سر راوړم. پیغمبر علیہ السلام پس زمو زب سر راوړم. سلو خان براکه وی خبره مکلا ککړه. وی توره می واغشتو پیغمبر علیہ السلام پسې روان شوم. غرمه ده، په یو ځای کې ګڼ کسان دي او سخې رانیولې سخې علالی. وی زه چې ورورسېدم مې چې دا ګڼه ده سره وی چې دا سخې علالی. او مې لیدل چې سخې رانیولې ده، خو د سخې د خېټې نه آواز راځي، یا آل زریح امر نجیح رجل فصیح. اے آل زریح یو ډیر کامیاب کار دی، امر نجیح. او رجل فصیح یو فصیح او بلیغ سړی دی او هغه بلنه ورکي، دعوت ورکي. دی خبره ته چې شهادت وکړه، دی خبره چې لا اله الا الله محمد رسول الله. د دې خبره شهادت د پاره دغه سړی چې دینو بلنه ورکي، دعوت ورکي. وی د سخی د ګېډې نه आवाज راوته او ما زړه کې وی چې دا ماته وی، دا خبره امته کېږي. یو سړی د هغه د کلمې طرف ته دعوت ورکي، ترا شو دا ډېر کامیاب کار دی. وی سره ده دی چې دا आवाज ما د سخی د خېټه اورېدلې دی او لکه ویم چې ماته وی، خو بیا مې په پروا ونه کړله. توره پلاس غوسه کې روانو. یو سړی ولا راغی مخله، وی عمر په دې غرمه کې څه کېده؟ ګرمي د غرمه ده. نه دی ورته وی د محمد سر راوړم دی روانه ما صلی الله علیه وسلم. ناغه ورته ویل وی ته د محمد سر پسې دی، د خپل خور فاطمه ته پوسو کا، د خپل اوخي ته پوسو کا، هغه په ایمان راوړې دي، مرګري شوی دي. دیوته تم بی دین شوی. صحابی بدوی بی دین ته وی
وی تم بی دینه وی زما خبره پرېده ورشه د خور تپوس وکړه. سړی غصه شو او پیغمبر علیه السلام یې په ځای پرېښوده او د خپل خور کور ته لاړه. چې کوڅې له ورغې دغه وخت کې په کور کې هغوی ناست دي او سبق وایي، د قرآن شریف سبق زوتی. خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خور او اوخی تا قرآن خو وروټه کېده په اندازه هغوی پوه شو. نو خباب رضی اللہ تعالی عنہ په کور کې پټ شو چې تلاړ غیب شو. خور ورته ور لرې که چې ورغې نو دی ورته زه خبر شوم چې تاسو صحابي شوي بې دینه شوي او دې خبرې سره سمدستي په اوخي گزار وکړه وی وو او راوی نه و. خور خلاصي د پاره را مخکې شوله په هغې هم گزار وکړه او دی خو پهلوان دی خور خلاصي نشي کولی خو کوشش کوي او د هغې په مخې داسې گزار کړی دی چې په مخې وینه روانه شوه. د مخ سرمن په سپېړه شلېدلې ده او وینې روانې شوې. نو خور ورته وی عمره ته د خطاب زوی او زه د خطاب لور یم او زمونږ په وینه کې د پیغمبر علیه السلام محبت ورننوتی دی. موږ په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی دی. که زمونږ دا بدن قطره قطره شي موږ د پیغمبر علیه السلام نه اخوا کېږو نه، زمونږ د خپل ایمان نه واپس کېږو نه، بې دینه نه، موږ اوس دیندار شو، موږ مسلمانان شو. وی ته به د خطاب زوی خو زه د خطاب لور یم. وی دا په وینو سور مخ ته چې داسې وکته نو سړی لږ ملامته شو، دا خو مې خور ده او داسې مې وویله چې په مخ یې وینې روانې دي. بیا ورته دا تاسو څه وې؟ دا چې سم وې نو دا ما ته وښیې. او ورته نه ته پلیت پاک نه تا ته نه ښیمه. دې وخت کې خطاب د خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ چې په کور کې پټو نه هغه راښکاره شو. او عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ته وایي شاید چې د پیغمبر علیه السلام دعا ستا په حق کې قبوله شوې ده. خور ته وی ما ته وښیه هغه ورق راته وښیه چې تاسو د هغې نه تلاوت کو. وی ته وعده وکړه چې ته به بې ادبي نه کوې. وی نه کوم بې ادبي. وی ښه اودس وکړه یا غسل وکړه ځکه دا قرآن دی او الله فرمایي لا یمسه الا المطهرون. دې له به ګوتې نه وروړي مګر هغه کس چې پاک وي. بې اودسۍ کې به لاس نه وروړي. اودس یې وکړه یا غسل وکړه او بیا دوی په کاغذ لیکلې قرآن را مخکې کړ. د سورة طه آیاتونه دي لومبني. وی دا تلاوت چې وکړ نو فوراً ده وویل چې دا خو ډېر خوندور کلام دی، ډېر مزیدار او ډېر اعلی کلام دی. نو خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ بیا زړه وکړ بیا را مخکې شو. وی عمر ستا په حق کې پیغمبر علیہ السلام دعا کړې ده چې خدای عمر ابن خطاب مسلمان کی. جړغونې شو ورته وی خبابه ما پیغمبر علیہ السلام لبوده چې می مسلمان کی اوسه. او ورسره شو. پیغمبر علیہ السلام په دغه وخت کې د ارقم صحابي په کور کې بیت الله سره نږدې صفا مروه د صفا سره نږدې د ارقم صحابي کورو. نو دغه کور کې پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام را جمع شوي او د لارې ورې زنځیر کړی بندو. نو خباب رضی الله تعالی عنہ او عمر رضی الله تعالی عنہ دواړه
کوسې ته ورسېده ورې اوټکو دننه خلک پوه شو چې عمر دی صحابه کرام غریبانان او یریدل چې دی خو راغه زورور دی اوس به راسره څه چل کوي لږ ساعت خاموش د پیغمبر علیه السلام تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ هغه ورلره کې ورته که عمر په بد خیال باندې راغلی موږ به اوس قابو کوو او دې بخپل غلط خیال پوره کېدو ته نه پریدو او که په نیکه اراده راغلی راضی دي پیغمبر علیه السلام هم اجازه ته ورلره کې حمزه رضی الله تعالی عنہ را پاسېد او ورې لري که او پیغمبر علیه السلام ورمخ کې شو او دې گریوان نه اونیو خټینګي اونیو داسې چکه ورک وې عمره اوسه پورې لاسم شوی نه مسلمان شاه وی غریب باندې لرزان راغ ډیر پهلوانو خو د پیغمبر علیه السلام پهلوانی خو بل شان دی پیغمبر علیه السلام ته الله پاک د سلورو زرو پهلوانانو طاقت ورکړو او چې د گریوان اونیو چکه ورک نو مسلمان شاه په لرزان شو وی مسلمان دول راغلی مسلمان نکا وی د کلمه ویلو مسلمان شو او صحابه کرامو د ډېر خوشاله نه الله اکبر چغواله الله پاک دې مسلمان کو او په د باندې قوت صحابه کرامو ته حاصل شو وی اوسه پورم پټ پټ منځ کو اوس راځي په حرم کې ښکارا منځ کوي اوس دې بهر راووته وې داسې یو سړی پکار دی چې هغه په خبر خورولو کې ډېر زیات مشهوري چې زما د مسلمانۍ خبر هغه ته وشي او دا خبره خوره کی نو چې بهر راغی نو منصور نومې سړی و هغه ولیدو په دې کار کې هغه تکړه وی منصوره ما په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړل هغه وته ختم صحابي شوي تم بی دین شوي بی دین نه وي مسلمان شوما او په پیغمبر علیه السلام می ایمان راوړل وی هغه په خبر خورولو کې دومره چالاک او تکړه وی ډېر پتاده پاسې وی صادرم پسر نه کو پسې راخ کې شو منډه کړه حرم شریف کې کافران را جمعو هغه له आवाज ورک وی عمر بی دین شو عمر بی دین شو وی قریش حیران شو دا خو زمنګ د ډلې سړی و او دی اوس وړي د پیغمبر علیه السلام ته نور خلق دی چې به مسلمانان چنو یو قسم یره به پراغ للا چې دا کافر به را سره اوس چل کوي خو عمر پهلوان دی وی د اعلان وکړ وی خلق خبر شه عمر مسلمان شو او په فلانه لار باندې بزی کده چا څه غرض وینو فلانه لار کې را تکینه زه در روانم په فلانه لار بزم یو بل نوجوان دی چې داغه عمر نوم دی دغه وخت کې مسلمان نه دی خو چې خبر شو چې عمر مسلمان شوی دی او خلق به ولا مخل راځي رکاوټ به جوړيږي نو هغه په یو جوش کې راغی وی څوک چې عمر له مخل راځي اول د عمر له یعنی مال د مخل راشي زو سره مقابله کوم ما نه پس د عمر لذي مرګرتیا کې بل کافر وته الله ورمخ کې دغه وخت کې کافر بیا غم رستو مسلمان شو یو بل د خپل وخت تکړه سړی و هغه وې څه چلې وې عمر بې دینه شو وې څه چلو شو چې بې دینه شو صحابي شو خو یو لار ورته سمه نه ښکارېده بله لار ورته سمه ښکاره شو په هغې روان شو څه چلو شو
پدې کې سره چې تاسو رکاوټ جوړېږي وتا او هغه اعلان وکړ عمر لما امن ورکړی دی لکه اوس وخت کې یو علاقې لوی خاني او غوی د فلانې زما سړی د څوک بوته سنوي نو بیا د ټولې علاقې خلک وته سنوي د فلانی خان سړی دی فلانې خان ذمہوار شي دا چې د خپل زمانه او تکړه سړیو عاص ابن وائل نومو هغه اعلان وکړ عمر لما امن ورکړي زما سړی دی اسم د عمر نه خلک یریدل او چې دا تکړه خلکو وسره اعلان وکړو نورم خبره مضبوطه شوله اوس قریش ته پته ولګیدله چې سړی خو زمنګ د الله صلی الله علیه د هغوی مرګري شو د پیغمبر علیه السلام او د صحابه کرامو مرګري شو اوس بس کی دغه وخت کې ټول خلک راجمع شو کافران میټینګ یو کوي دی سیلاب مخه نیول غواړي نو مشوره وشوله فیصله وشوله چې پیغمبر علیه السلام او د خاندان او کم چې وسره پردي خلک مسلمانان شوي دي د خلکو سره مکمل بایکاټ غم خادی به وسره نه کو کلی ولس به وسره نه کو اغشتل خرصول به په نه کو وعده خادی به وسره نه کو یا به دوی د خپل دین نه اوړي یا به د قسمري د لوګي تندې بمري خو سودا بم په نه خرڅو غم خادی به وسره نه کو او ورکړه راکړه به وسره نه وي پیغمبر علیه السلام او داغه قریشی خاندان بنو هاشم او بنی عبد المطلب دا دو خاندان دي د پیغمبر علیه السلام هاشم د پیغمبر علیه السلام نیکره ادا بنو مطلب د نیکه تربور دي د ترزوی دي د دوه ترونو زامن دا یو دو خاندان دي نو دا دو خاندان ټول دا یو شو پدې کې چې کوم مسلمانان دي هغه د پیغمبر علیه السلام سره دي او کوم چې ایمان نه دی وروړي نو د خاندان په وجه هغه د پیغمبر علیه السلام مرګري شو مسلمانان نه دي خو د پیغمبر علیه السلام مرګرتیا کې وته او چې کوم سره بهر خلک مسلمانانو دام شو نو د غرونو منځ کې یو کنداو دی یو میدانو هغه ځای ته لاړل د دغه نوم دی شعیب ابي طالب په دقه کنداو کې دوی پراتو او د مکه مکرمه خلکو سره بایکاټ وکړو په دې بلګه تند راغله نو د لګي د لاسه به وړو چغي والے جړل به او هغه چغي به مکه ته راتلې خلکو به اورېدي او چا هم په پروا نه کوله وی پرې د لګي تندې بمړي شي معاهده چوشلا یو فیصله وشناغه په کاغذ ولیکلا چې د پیغمبر علی السلام خاندان سره به هیڅ څوکم کلی ولس غم خادي نه کوي ورکړه راکړه خرید او فروخت باندې کوي او دا کاغذ چې ولیک نو د په بیت الله کې ځوړن ک عام خلکو ته خو چې دې سره بایکاټ دي دا الله قدرت وګوره کم سړی چې لیکل اوکړه د اق سړی ګوته اق سات اوچ شولې شلې شوي لاشه اوچ شو ګوته شلې شوي او 3 کاله د پیغمبر علی السلام خاندان په دغه غرونو کې دقه شانته به اسره پراتی یو د الله اسره ده صحابه کرام وی د ډېر لوګي د لاسه تنگ شو داونه پانه بم خوړې او یو شپه د ډېر لوګي نه را پاسېدلې ما نو یې پخپه مې سلون او یخشه اولګي چې لوندم دی او یخم دی تیاره د پېښې نیم خلې ته مې چول سشه غوړلې مې زه په خبرم نیم او د ډېر لوګي د لاسه ناشنا شي مې خلې ته واچو او مې خوړ لوندو او یخ اولګي خوړلې مې یو صاحب وای د اوخ سرمن پرتوا هغه مې په اوبو کې خوشته کړله او بیا مې اوس وزولا نو هغه له پس مې اوټه کوله ایره مې کړه نامې تیر کړه او به مې واپس اوس کړی نو دا چې لوګي تللې
پیغمبر علیہ السلام باندې تیرې دي صحابه کرامو باندې تیرې دي وې 3 کال وشو د دې سختو چې 3 کال وشو نو پیغمبر علیہ السلام ابو طالب ته ویل نترتا وې کاکاجی د خلکو ته وایا چې زه خو بیت الله ته درغلې نیم خو تاسو هغه کاغذ چې کوم لیکلی هغه لګوره زه درغلې نیم خو زه د دې نه د تویم چې په هغه کې صرف د الله نوم بروغي نور ټول لیکل وینو خوړلې دي ابو طالب خلکو ته وې د کافر مشرانو ته وې موږ درغلې نه یو خو تاسو هغه کاغذ وګوره زمار واروي چې هغه وینو خوړلې دي ویغه چې لاړل په بیت الله کې دننه کاغذ پروت دی ټول وینو خوړلې لیکل پکې یوم نه دی پاتې او چې کوم ځای د الله نوم دی نه غروغ دی نو ټول وینو خوړلې 3 کاله دا سختې تیرې شولې او کافر بیا په خپل وېزا په دغه 3 کاله کې د لوګي مړ نشو نوز به په سمړ کو او زرا ځینی ګورو به وسره په قلار به پریدونه مکه طرف ته بیا راوستل دا دومره سخت پیغمبر علیہ السلام تیری کړي د دې دین د پاره په سختو باندې دین مونږ ته را رسیدلې دي خو مونږ سختې نه دي لیدلې نو قدر هغه خلکو سره چې چا په سختی برداشت کړي دا او مونږ به قدر لراغلي خدای دې مونږم قدردان کی چې د دین اسلام قدر کو مسلمانانو سره د الله امداد کی دین اسلام د الله سربالا کی او کم رکاوټونه چې مخه ترازی دا رکاوټونه د الله ختم کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين